أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د بدر د صحاباو د سیرت اړخونه او د هغوی تعارف او د هغوی قربانۍ د خطبو په یوه سلسله کې ما بیانولې. ډېرو خلکو دغه خواهش اظهار کړی دی او ما ته لیکلی دی چې که د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سیرت بیان نه کړی شو نو تنده به پاتې شي، ځکه چې اصل محور خو د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ذات و چې ترېنه چاپېره به صحابه تاوېده او چا سره په تړون صحابه د قربانو کولو بې مثاله معیارونه ترلاسه کړي دي او نوي نوي اسلوبونه زده کړي دي او د توحید د خورولو او په خپله د دې د عملي نمونه جوړېدو هغه معیارونه قایم کړه چې کوم د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د قوت قدسي او دغه خبرې چې هغې د خدای پاک خاص محبوب وو یو ثبوت دی. نو د رسول کریم د سیرت بیان هم ضروری دی. حضور فرمایي چې د رسول کریم د سیرت مختلفو اړخونو باره کې په مختلفو وختونو کې تیرو کلونو کې ما خطبې ورکړې دي، خو بهرحال د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سیرت داسې دی چې د دې بیان محدوده کېدی نشي. یو وصف د هغوی داسې دی چې په ډېرو خطبو کې هغه پوره نشي بیانېدی او دا سیرت خو به انشاءالله وخت په وخت بیانېږي به هم، بلکې په هره خطبه کې په خطاب کې څه نه څه اړخ په څه نه څه رنګ کې بیانېږي هم، ځکه چې عمده زموږ د ژوند محور دی او دې نه بغیر زموږ دین زموږ ایمان مکمل دی نشي او خدای پاک چې کوم شریعت را لېږلی دی په هغې باندې عمل هم نشي کېدی. بهرحال دا وخت به زه د بدر د جنگ په حواله د رسول کریم د سیرت اړخونه او د تاریخ واقعات به بیانوم او دا سلسله به آینده یو څو خطبو کې به روانه وي. د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم اسوه ده چې صحابه له د بیلوسو قربانو جذبه ورکړې وه او دا جذبه چې ورله ورکړه نو
هغوی په غازیانو په شهیدانو د خدا پاک نازولو او په هغو خلکو کې شامل کړ چې خدا پاک ته نه راضي وي او چې نمونې چې موږ په خپل ژوند کې لیدلې دي. نو دغه جنگ په حواله هم د رسول کریم د اسوې بیان ضروری دی. د جنگ د واقعاتو نه مخکې د هغو اسبابو بیانول ضروری دي چې کوم په وجه جنگ شوی وو. حضور فرمایي چې دې لپاره به زه مخکې څه پس منظر بیانوم او په دغه پس منظر کې هم د رسول کریم د سیرت او د هغوی راوړي چې کوم ښایسته تعلیم دی د هغې مختلف اړخونه ظاهریږي. د بدر د جنگ د اسبابو په بیان کې په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مکی ژوند کې چې کم ظلمونه قریش په مسلمانانو کړي وو او کم تدبیرونه د اسلام د ختمولو لپاره هغوی خپل کړي وو، هغه په هره زمانه کې د هر قسم حالاتو د لاندې د دوو قومونو ترمنځ د جنگ شروع کېدو لپاره کافي سبب دی. تاریخ نه دا ثابته ده چې سخت تحقیرآمیز استهزاء او ډېر زړه خوږونکي پیغورونو نه علاوه د مکې کافرانو مسلمانان د واحد خدای د عبادت او د توحید د اعلان نه په جبر ودرول او هغوی ډېر په بېدردۍ وهلي وو، ټکولي وو او د هغوی اموال په ناجایزه طور غصب کړي وو، د هغوی بایکاټ یې کړی وو، سماجي مقاطعه کړې وه او د هغوی د بربادولو او د وژلو یې کوشش کړی وو او ځینې په ظالمانه طور وژلي وو او د هغوی د ښځو بې حرمتي کړې وه. او ان تر دې چې دغه ظلمونو نه چې تنګ شو نو ډېرو مسلمانانو مکه پرېښوده او د حبشې طرف ته هجرت هغوی وکړو، خو قریش په دې هم صبرونه کړو. د نجاشي په دربار کې خپل یو وفد لېږلی وو او دا کوشش یې کړی چې په څه طریقه دا مهاجر دی بیا مکې ته واپس راشي او قریش د دې د اسلام نه منحرف کولو کې کامیاب شي او یا دې ختم کړی شي. بیا د مسلمانانو آقا او سردار چې هغوی باندې د خپل د ژوند نه زیات ګران وو، هغوی ته هم سخت تکلیفونه رسولی شوي وو او هر قسمه تکلیفونو کې هغوی مبتلا کړی شوي وو او د قریشو د هغوی خپلوانو وروڼو په طایف کې د خدا پاک نامه اخیستو په وجه رسول کریم باندې کاڼي ورولي وو او د هغوی ټول بدن د وینو نه ډک شوی وو او آخر د مکې چې کوم قومي پارلمان و نو هغې کې د قریشو ټولو قبیلو غړو په اتفاق دا فیصله کړې وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلی شي چې د اسلام نښه او نامه ختمه شي او د توحید د هم خاتمه وشي د تل لپاره. او بیا د خونینه قرارداد باندې عمل لپاره د مکې چې کوم هلکانو زلمي چې د مختلفو قبیلو سره تعلق لرلو د قریشو، هغوی د شپې وخت کې یوه ډله جوړه کړه د رسول کریم په کور باندې حمله وکړه، خو خدای پاک د هغوی حفاظت وفرمایلو او هغوی د هغې د نظرونو مخامخ د خپل د کور نه راووته او په غار ثور کې هغوی پناه اخیستی وه. نو دا ظلمونه او دا خونینه قراردادونه د قریش له طرفه د جنگ د اعلان حکم نه لري. آیا د دغو مناظرو په موجودګۍ کې څوک هوښیار دا خیال کولی شي چې د مکې قریش د اسلام او د مسلمانانو خلاف په جنگ نه وو؟ بیا د قریش دا ظلمونه د مسلمانانو له طرفه د دفاعي جنگ لپاره کافي بنیاد نشو کېدی. آیا په دنیا کې
یو باغیرته کام چې د خودکشي اراده نه کړي د دغه حالاتو په موجودګۍ کې د دغه قسمه الټیمیټم د قبلولو نه وروسته کېدی شي چې کوم قریشو مسلمانانو له ورکړی وو. یقینا که د مسلمانانو په ځای څوک بل کام وي نو د دغه وخت نه ډېر مخکې د قریش خلاف د جنگ په میدان کې به راکوز شوی وي. خو مسلمانانو له د هغوی د آقا له طرفه د صبر او د عفو حکم وو. دا لیکل شوي دي چې کله د قریشو ظلمونه په مکه کې ډېر زیات شو نو عبدالرحمن بن عوف او نور صحابه د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او د قریشو د مقابله اجازه غوښته وو. خو رسول کریم فرمایلی وو چې انی امرتو بالعفو فلا تقاتلوا، یعنی ماته لا تر اوسه پورې د عفو حکم نه نو ځکه زه تاسو له د جنگ اجازه نشم ورکولی. نو صحابه د دین په لاره کې هر قسم تکلیف او ذلت برداشت کړی وو خو د صبر لمنې د لاس نه نو پرېښی. ان تر دې چې د قریشو د قریش ظلمونه ډېر زیات شو د انتها نه او د خدای پاک په نظر کې د اتمام حجت میاد پوره شو نو الله خدای پاک خپل بنده له حکم ورکو چې ته هم د دې ځنه اوزه. اوس معامله د عفو د حد نه تیره شوې ده. اوس وخت راغلی دی چې ظالم د خپل انجام ته ورسي. نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا هجرت د قریش د الټیمیټم د قبلولو علامت وو او په دې کې د خدای پاک له طرفه د جنگ اعلان یوه مخفي اشاره وه چې مسلمانان او کافران دواړه په پوهېده. نو دارالندوه چې د خانه کعبه سره جوخت د قریشو د مشورې یو ځای وو. هلته د مشورې په وخت چې یو تن چې دا تجویز وړاندې کړو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه وباسلی شي نو د قریش رئیسانو دا تجویز په دغه بنیاد رد کو چې که محمد صلی الله علیه وسلم د مکې نه ووته نو بیا ضرور مسلمانان به زموږ الټیمیټم قبول کی او زموږ خلاف په میدان کې راوځي او د مدینې د انصارو مخې ته هم چې کله د بیت الوثانیې په موقع د رسول کریم د هجرت سوال راغلو نو هغوی فوراً دا ویلي وو چې معنی د دې دا دی چې موږ به د ټول عربو خلاف جنگ لپاره به تیاریږو او په خپل رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه راووته نو هغوی د مکې په درو دیوار باندې د حسرت نه ډک یو نظر واچول او دا یې وفرمیل چې یا مکې ته ماته د ټولو ځایونو نه زیاته ګرانه یې خو ستا خلک ما دلته اوسېدو ته نه پرېږدي. نو په دې حضرت ابوبکر هم دا وویل چې دوی د خدای رسول د وطن نه ویستی دی اوس به دا خلک ضرور وجلی کېږي. نو خلاصه دا ده چې کله تر څو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکې کې اوسېده هغوی هر قسم ظلمونه برداشت کړي وو خو د قریش خلاف یې توره نه راخستی ځکه چې اول خو دې نه مخکې چې د قریشو خلاف څه کاروایي شوې وې د خدای پاک د سنت مطابق په هغوی باندې اتمام حجت ضروري وو او دې لپاره وخت پکار وو. بل دا چې د خدای پاک دا منشا وه چې مسلمانان د هغه آخري حد پورې د عفو او د صبر نمونه دی وښیي چې د کم نه پس خاموشه پاتې کېدل د خودکشۍ هم معنی شي او دا د یو خیار په نظر کې یو ښه کار نشي ګڼلی کېدی. درېیمه دا چې په مکې کې د قریشو یو قسمه جمهوري حکومت قایم وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ځای اوسېدونکي وو. نو د حسن سیاست غوښتنه دا وه چې تر څو چې هغوی په مکې کې دي نو هغوی د هغه ځای د حکومت احترام وکړي او
پخپله د هیڅ داسې خبره کېدو ته پرېږ نه دي چې امن په خرابېږي او چې کله معامله د عفو د حد نه تېره شي نو بیا دې هغوی هلته نه هجرت وکړي. او څلورم دا چې دا هم ضروري و چې تر څو چې د خدای پاک په نظر کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم کام د خپلو کارونو د لاسه د عذاب مستحق نشي او د هغوی د وجلو وخت را نشي، هغوی دې په هغوی کې ایثار پاتې و چې کله هغه وخت راشي نو له د هغې د هغه ځای نه هجرت وکړي. ځکه چې د خدای پاک د سنت مطابق نبی چې تر څو خپل کام کې موجود وي نو په هغو خلکو باندې داسې عذاب نه راځي چې هغوی پکې ووژلی شي. او چې کله داسې عذاب را روان وي چې هلاکت د هغې نتیجې وي نو بیا نبي ته حکم وشي د هغه ځای نه د تلو. نو دا وجوهات د رسول کریم د هجرت ځان کې یو خاص اشارې لري، خو افسوس دی چې کوم ظالم کام هغوی دا ونه پېژندل او په ظلم او تعدی کې هغوی نور هم زیات شو. خو که اوس هم قریش منع شوي وي او د دین په معامله کې جبر نه کار اخیستل پرېښی وي او مسلمانان په امن ژوند تېرولو ته پرېښی وي نو خدای پاک ارحم الراحمین دی او د هغه رسول هم رحمت الله للعالمین و نو یقینا هغې به علم هغوی معاف کړی وی. او عربو کې به د پشتخون هغه نندارې نه وې لیدلی شوې چې کوم بیا ولیدی شوې، خو د تقدیر چې کوم لیک دی هغه به پوره کېدو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړو نو دغه خبرې د قریش په دشمنۍ باندې داسې زیات د قریش دشمني داسې زیاته کړه لکه څنګه چې په اور باندې چې د تیل کار کوي. او هغوی مخکې نه زیات په جوش د اسلام د ختمولو لپاره ودرېده. هغه غریبانانو او کمزوري مسلمانانو باندې ظلم نه علاوه چې لا تر اوسه په مکې کې وو، د ټولو نه وړومبی کار چې قریشو کړی هغه دا چې څنګه چې هغوی د دې نه خبر شو چې رسول کریم د مکې نه محفوظه ووته او نو هغوی بیا د رسول کریم په تعقب کې وروته او د مکې په چپه کې هغوی لټول هغوی او خاص د غار ثور تر خولې ورسېده، خو خدای پاک د هغوی نصرت وفرمایلو د رسول کریم او د قریشو په سترګو باندې داسې پرده واچوله چې هغوی عین منزل مقصود ته ورسېده خو بیا هم خایب و خاسر واپس شو. او چې کله هغه دغه لټونکي مایوسې شو نو هغوی دا عام اعلان وکړو چې کم تن هم محمد صلی الله علیه وسلم ژوندی یا مړ راونیسي راولي نو هغه به 100 اوښان چې د نن سبا د قیمت په حساب تقریبا 20,000 روپۍ جوړیږي. په هغه زمانه کې چې کله حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي وو دا د کال 1931 خبره ده، نن سبا خو د کروڑونو خبره به وي. نو هغوی اعلان کړو چې هغه له به 100 اوښان ورکړی کېږي. د کروڑونو د انعام لالچ و او د دغه انعام په لالچ کې د مختلفو قبیلو ډېر زلمي هلکان د رسول کریم په لټولو لپاره 4 طرفونو نه راووته. نو سراقه بن مالک چې کوم تعقب کړی و هغه د دغه انعامي اعلان نتیجه وه، خو دغه تدبیر کې هم قریش ناکامه شوی و. غور که وکړی شي نو په 2 کامونو کې د جنگ شروع کېدو لپاره صرف دا یوه وجه کافي ده چې د یو کام چې کوم آقا او سردار وي د هغې باره کې بل کام د دغه شان انعام مقرر کړي. همدغه شان چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت وکړو مدینې ته لاړه نو قریشو د مدینې چې کوم رئیس عبدالله بن ابی او د هغه ملګري چې کوم د هغې په نامه یو خط ولیکلو چې پکې دړکه هغوی لیکلي وو چې تاسو زموږ یو تن له پناه ورکړې ده او موږ د خدای قسم خورو دا وایو چې ضرور تاسو دې
هغه سره جنګ وکړي، هغه د هغه ځینو باسي، یا به موږ ټول یو راغونډ شو په تاسو به حمله کوو او ستاسو چې کوم جنګیالي دي هغه به ووژنو، ستاسو ښځه به خپل ماتحت کو. او چې دا ښځه چې کله عبدالله بن ابی د هغه بت پرسته ملګرو ته ملاو شو، نو هغوی د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم سره جنگ لپاره راغونډ شو. او چې کله رسول کریم خبر شو د خبره نه، نو هغوی ملاو شو هغوی سره او ورته وفرمایل چې قریشو چې کومه دړکه تاسو له درکړې ده هغه ستاسو په خیال کې ډېره لویه دړکه ده، حالانکه هغې تاسو ته دومره نقصان نشي رسولی څومره چې تاسو ځان ته به نقصان ورسوئ. تاسو دا غواړئ چې خپلو زامنو او خپلو وروڼو سره جنګ وکړئ، ځکه چې په یهودیانو کې ډېر داسې وو چې مسلمانان شوي وو. نو چې یهودیانو د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دا خبره واورېدې، نو اخوا دخوا هغوی خواره شو، پرېښوده هغوی خبره. نو بیا دغه شان د مکې چې کوم قریش وو هغوی د عربو د قبیلو دوره کول او د مسلمانانو خلاف هغوی لمسول. نو دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت خاتم النبیین کې لیکلي دي چې بیا هغوی په دې باندې بس ونه کړه، بلکې چې قریشو چې دا ولیده چې اوس او خزرج د مسلمانانو د پناه نه دستبرداره نه شو او اندېښنه دا ده چې اسلام په مدینې کې ژر راونیسي، نو هغوی د عربو نورو قبیلو دوره وکړه او هغوی د مسلمانانو خلاف لمسول شروع کړه. او چونکې د خانه کعبې هغوی ولایت لرلو، متولي وو، نو ځکه په ټولو عربو قبایلو د قریشو یو خاص اثر و، نو ځکه د قریش په لمسون ډېرې قبیلې داسې وې چې د مسلمانانو دشمنې شوې او د مدینې دا حال شو لکه چې څلورونه طرف ته د دې اور دی. یو روایت کې د ذکر ملاویږي چې حضرت ابی بن کعب بیانوي چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم او د هغوی اصحاب مدینې ته تشریف راوړه او انصار هغوی له پناه ورکړه، نو ټول عرب یو ځای شو او د هغوی خلاف ودرېدو. نو هغه ورځو کې د مسلمانانو حل دا و چې هغوی به د شپې سره د وسلې اوده کېدل او ورځې کې به هم هغوی وسله ګرځوله او یو بل ته به وي چې ګورو چې تر هغه وخته پورې موږ بچم پاتې شو، که نه چې موږ ته به د امن شپې تېرولو موقع ملاویږي او د خدای پاک نه بغیر به د بل چا ویره پاتې نه وي. په خپله د رسول کریم هم دا حال و چې حضرت عایشه بیانوي چې کله په سر کې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم مدینې ته تشریف راوړه، نو د دشمن د حملې د اندېښنې په وجه به هغوی به شپې په ویښه تېرولې. او د دغه زمانې باره کې قرآن دا فرمایي: واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. چې مسلمانانو هغه زمانه یاد کړئ چې کله تاسو په شمېر کې لږ وئ او په ملک کې ډېر کمزوري ګڼل کېدئ او تاسو ته به دا ویره وه چې خلک به تاسو راونیسي او تباه به هم کړي، بیا خدای پاک تاسو له پناه درکړه او په خپل نصرت یې ستاسو تایید وفرمایلو او تاسو لپاره د پاکیزه رزق دروازې پرانیستې. نو تاسو ته پکار دی چې شکر ګزاره شئ. دا هغه بیرونی خطرات وو چې په قرآن کې ذکر شته، قرآن کې ذکر دی. دا هغه بیرونی خطرات وو چې ذکر په قرآن کې وو او د مدینې چې دننه کم حالات وو هغه هم دومره سازګاره نه وو لکه څنګه چې دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې د مدینې دننه دا حل و چې تر اوسه تر هغه وخته پورې یو لویه برخه د اوس د خزرج په شرک باندې قایم وه او په ظاهر هغوی خپلو خپلوانو وروڼو سره وو، خو په هغو حالاتو کې په یو مشرک باندې څه اعتماد کېدی شو او بیا په دویم نمبر باندې منافقین وو چې په ظاهر هغوی اسلام قبول کړی وو خو پټ په پټه د اسلام دشمنان وو او د مدینې دننه د دوی وجود خطرناک احتمالات پیدا کول.
په درېیمه درجه یهودیان وو چا سره چې یوه معاهده شوې خو د یهودیانو په نظر کې د هغې معاهدې هېڅ قیمت نه و. نو دغه شان په خپله د مدینې دننه داسې مواد موجود وو چې د مسلمانانو خلاف یو د بارودو مخفي ذخیرې نه کمه نه وه او د عربو قبایلو په لږ شان لمسون دغه بارود کې اور لګېدی شو او د مدینې چې کوم مسلمانان وو هغه ختمولو لپاره دا کافي وو. نو دغه نازک وخت کې چې دینه زیات نازک وخت اسلام باندې چېرې نه راغلی په رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خدای پاک وحی نازله شوه چې اوس ته د دغه کافرانو په مقابله کې د تور استعمال پکار دی. دا کوم خلک چې ستا خلاف دا کوم خلکو چې ستا خلاف توره راوچته کړې ده او بیخي په ظلم متعدی په میدان کې راوتي دي او د جهاد بالسیف اعلان وشو. د جهاد بالسیف باره کې د ټولو لومړی آیت د رسول کریم باندې په 12 صفر 2 هجري کال یعنی 15 اګست کال 633 عیسوي نازل شوی چې کله رسول کریم مدینې ته تشریف راوړ نو یو کال موده په تېره وه او حضرت مرزا بشیر احمد صاحب چې کوم تحقیق کړی دی نو دغه مطابق دا تاریخ جوړیږي د دغه آیت ځکه چې د صورت باره کې چې دا د څه برخه په مکې کې نازله شوې او څه په مدینه کې. خو بهرحال په مختلف روایتونه دي د نزول باره کې او دا هم روایت دی چې د هجرت په موقع د آیات نازل شوی ځکه چې په مدینه کې د تشریف آورۍ نه څه موده پس ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې چې کوم ګیر چاپېره د قریش قافلې وې د هغوی د درولو او نور چې کوم حفاظتي امور و دې لپاره وسله والې ډلې لېږل شروع کړې وې. بهرحال د هجرت په سر کې دا آیت نازل شوی یا کال تېرېدو نه پس ته خو دا وړومبی اجازت و چې د مذهب خلاف جنګېدونکو په جواب کې د جنګ اجازت و ده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغه حکومت نه بهر راغلی و چې چا د لاندې دې مخکې اوسېده لکه څنګه چې مخکې بیان شوی دی چې حکومت کې چې اوسېږي د چا نو هلته بیا جنګ نشي کېدی او د هغوی خپل یو حکومت اوس قایم شوی و او هغه آیت چې پکې خدای پاک اجازت ورکړی و دا د سوره حج آیت دی بلکې 2 آیتونه دي. خدای پاک فرمایي چې اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. چې هغه خلکو له چې چا خلاف قتال کیږي لګیا دی د قتال اجازه ورکړي کیږي ځکه چې په هغوی باندې ظلم شوی دی او یقینا خدای پاک د مدد پوره قدرت لري. یعنی هغه خلک څوک چې د خپلو کورونو نه ناحقه راوباسلي شوي دي صرف په دغه وجه چې هغوی دا وایي چې خدای زموږ رب دی او که خدای پاک له طرفه د خلکو دفاع هغې کې د ځنو سره په جنګ نه کېدی نو راهب خانې به منهدم شوې وې او ګرجې هم او د یهودیانو د عبادت ځایونه هم او جوماتونه هم چې پکې په کثرت د خدای پاک نام اخیستل کېږي او یقینا خدای پاک به ضرور د هغه مدد کوي چې څوک د هغه مدد کوي. یقینا خدای پاک ډېر طاقت لرونکی او کامله غلبه لرونکی دی. یعنې دلته د ټولو مذهبونو حفاظت شوی دی د هر مذهب د عبادت چې کوم ځای دی د هغې نامه اخیستې ده. جهاد فرض کېدو نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کافرانو د شر نه د مسلمانان محفوظ ساتلو لپاره په سر کې 4 تدبیرونه کړي وو. په دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي دغه تدابیرو په ذکر کې
چې اول خو هغوی په خپله سفر وکړو او د خواوشا چې کومې قبیلې وې هغوی سره د امن او د امان معاهدې کول شروع کړي چې د مدینې چې کومه ګیر چاپېره علاقه ده هغه د خطراتو نه محفوظ شي. په دغه لړ کې هغوی په خصوصیت هغه قبیلې د نظر وړاندې ساتلې وې چې د قریش چې کومه شامي لاره وه هلته د هغې سره جفت آبادې وې، ځکه چې هر تن په دې پوهېدی شو چې دا همهغه قبیلې وې چې د قریشو د مکې قریشو د مسلمانانو خلاف زیات مدد اخیستی شو او چې چا په دشمنۍ د مسلمانانو لپاره سخت خطرې پیدا کېدی شوې. نو هغوی وړې چې کومې خبر رسانه ډلې وې د مدینې مختلفو طرفونو کې روانول شروع کړي چې هغوی د قریشو دغه چې کوم دغه حلیفان دي د هغې چې کوم حرکات او سکنات دي هغې نه د هغې خبرېږي او قریش ته د همدا خیال و چې مسلمانان بې خبره نه دي او دغه شان مدینه د ناڅاپي حملو د خطرونو محفوظ شي. او درېیمه خبره دا ده چې دغه ډلو په لیږلو کې یو مصلحت دام و چې د دې په ذریعه د مکې او د هغې خواوشا کې چې کم کمزور او غریبانان مسلمانان دي هغې ته د موقع میلاوه شي د مدینې مسلمانانو سره د میلاوېدو. اوسه پورې د مکې په علاقه کې ډېر داسې خلک موجود وو چې د زړه نه مسلمانانو خو د قریشو د ظلمونو په وجه هغوی د اسلام برمله اظهار نشو کولی او نه د خپل د غربت او د کمزورۍ په وجه یې د هجرت طاقت لرلو، ځکه چې قریشو به دغه شان خلک د هجرت نه په زور ودرول. څلورم تدبیر هغوی دا کړی و چې هغوی به د قریشو د هغه تجارتي قافلې ودرول شروع کړي چې د مکې نه شام طرف ته به تلې راتلې د مدینې د خوا نه به تېرېدې، ځکه چې دا قافلې چې چېرته به تېرېدې نو هغوی به د دشمنانو خلاف هغوی به د مسلمانانو خلاف د دشمنۍ اور بلولو. او ظاهره ده چې د مدینې نه ګیر چاپېره د اسلام د دشمنۍ تخم چې وکرلی شي نو دا د مسلمانانو لپاره ډېره خطرناکه خبره وه. بیا دا چې دا قافلې به همیشه وسله والې وي او هر تن په دې پوهېدی شي چې دغه قسمه د قافلو د مدینې نه دومره جوخت تېرېدل بیخي د خطرې نه خالي کېدی نه شو. بیا دا خبره هم ده چې د قریشو ډېره ګزاره په تجارت وه او په دغه حالاتو کې قریشو د پرځولو او د هغوی د هغې د ظالمانه کاروایو نه د ودرولو او په سولې باندې د مجبورولو دا ټوله نه زیاته یقیني او زر اثر کوونکې وسیله وه چې د هغې د تجارت لاره دې بنده کړې شي. نو تاریخ د دغه خبرې شاهد دی چې کومو خبرو چې آخر قریش د سولې طرف ته مایلېدو ته مجبوره کړو نو هغې کې د تجارتي قافلو ودرېدل دا یو ډېره لویه د دې ډېر دخل و. نو دا یو ډېر دانشمندانه تدبیر و چې په وخت ته بیا د کامیابۍ میوه راوړې وه. بیا د قریش په دغه قافلو چې کومه نفع وه هغه ځینې وخت د اسلام د ختمولو په کوششونو کې لګېده او ځینې قافلې خو په خاص دغه غرض لېږلې کېدې چې د دې ټوله نفع به د مسلمانانو خلاف استعمالېږي، یعنې تجارت کې چې کومه ګټه وي هغه به د اسلام خلاف استعمالېږي، د اسلام خلاف د جنگ لپاره به دې تجارت کولو ګټې لپاره. په دغه صورت کې هر تن په دې پوهېدی شي چې دغه قافلې ودرول په خپل ذات کې یو ډېر جایز مقصود و. حضور فرمایي چې دا سلسله روانه ده انشاءالله آینده به هم بیانېږي. دا به زه د یو څو مرحومینو ذکر کول غواړم، د هغوی جنازه به هم کېږي. یوه جنازه حاضره ده چې د مکرم خواجه منیر احمد صاحب ده، باقي غایب جنازې دي. خواجه منیر احمد نه بلکې خواجه منیر الدین قمر صاحب همدلته په انګلستان کې اوسېده. په 28 مۍ د 86 کال عمر کې وفات شوي دي. د خدای پاک په قضا انا لله و انا الیه راجعون. دوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابي د حضرت میاں خیر الدین سیکھوانی صاحب رضی الله تعالی عنه نوسی وو. د دوی والد مولانا قمر الدین صاحب هم حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل وړوکي عمر کې لیدلی وو، ډېر وړوکي وو. بهرحال
مولوي قمرالدین صاحب چې کوم و هغوی د خدام الاحمدیه د مجلس خدام الاحمدیه وړومبی مرکزي صدر و د دوی والد صاحب. د هندوستان د تقسیم نه پس ته دوی پاکستان ته کډه وروړه او بیا خواجه منیرالدین صاحب څه مودې لپاره تنزانیه افریقې ته تللی و. ربوی کې هم هغوی ته په مختلفو حیثیتونو کې د جومات د خدمت توفیق ملاو شوی و. بیا دوی په کال 1966 کې د خپل کوروالاو سره انګلستان ته راغله او دلته مسجد فضل سره جفت د دوی کور و. پخواني خلک ټول دوی پیژني. د خلافت رابعه په دور کې یوې اوږدې مودې پورې په مسجد فضل کې د جمعې بانګ ورکولو دوی ته توفیق ملاو شوی و. مرحوم د زره جومات په طور د مسجد فضل لندن او پټنې کې خدمت ترسره کړی دی. په کال 1995 کې د ریټایرمنټ نه پس دوی ژوند وقف کړی و او 13 کالونه په خپله دوی په وکالت تبشیر کې او بیا په پرایویټ سیکرټري په دفتر کې دوی دلته په انګلستان کې د خدمت توفیق ترلاسه کولو. وفات نه یو ورځ مخکې هم ماسپښین مونځ نه مخکې پورې دوی په دفتر کې کار کولو او بیا مونځ کولو نه پس دوی کور ته واپس لاړه. د 5 وخته مونځونو پابند و، ډېر خاموش طبع و، همدرد و، مل نثار و، نیک و مخلص او باوفا انسان و. دوی موسیم و. د اهلیې نه علاوه 2 زامن او 2 لوڼه دي د دوی او ډېر نرسان اوسې دي. د انګلستان امیر صاحب چې کوم دي دغه اماما مو دوی. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. درجات دې ورته اوچتې کړي. نو دا حاضره جنازه ده چې انشاءالله به کېږي. بیا دویمه جنازه ده هغه د ډاکټر مرزا مبشر احمد صاحب ده چې د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه نوسی و او د ډاکټر مرزا منور احمد صاحب او د محمود بیگم صاحب هم نوسی و زوی و او د حضرت نواب مبارکه بیگم صاحب نوسی و. دوی هم د 9 کالو په عمر کې 13 ورځو کې وفات شوي دي. نه لله و نه الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسی و. ابتدایي تعلیم د دوی د ربوی و. بیا کینګ ایډورډز میډیکل کالج لاهور نه دوی MBBS کړی و. څه موده دوی د ربوی په هسپتال کې کار کړی و. بیا دلته انګلستان ته راغله سبق ویلو لپاره او دلته رویل کالج آف سرجنز ایډنبرا نه هغوی په کال 1980 کې پوسټ ګریجویشن کړی و او FRCS دوی کړی و. بیا دوی وقف واپس لاړه او هلته فضل عمر هسپتال کې دوی خدمات ترسره کول. تقریبا 50 کاله پورې دوی ته په فضل عمر هسپتال کې د خدمت توفیق ملاو شوی دی. هلته چې کوم د نصرت جهان سکیم د لاندې چې کوم ډاکټران کار کوي نو هغې کې چې کوم واقفین زندگی دي هغې کې ډاکټرانو کې د ټولو نه زیات اوږده موده شاید چې دې نه زیاته د ډاکټر مرزا منور احمد صاحب وي، خو بهرحال دوی ته د 50 کالو د خدمت توفیق ملاو شوی. په کال 1983 کې حضرت خلیفة المسیح رابع دوی د وقف جدید بورډ ممبر هم مقرر کړی وو او تر وفاته پورې دوی د وقف جدید بورډ ممبر وو. د دې اهلیه لیکي چې د رشتې به دوی ډېرې ښه ساتلې، تعلقات به دوی ډېر ښه ساتل، د هر چا خیال به یې ساتلو، د مور پلار د وروڼو خویندو د خپلوانو، زما د مور پلار او د خپلوانو هر چا سره د دې ښه سلوک و. ما ته دا یاد نه دي چې د څه موقع وي د غم ښادۍ چې دوی څه پرېښې وي، هره ذمهواري به دوی په ځان واخیسته او خپلولي پوره کولو کې دوی چېرته ناراستي نه ده ښودلې او د کور چې څومره مشران وو د هغې د ازبرګان د هغې د علاج توفیق ملاو شوی و. کورونو ته به لاړه د بیمارانو
او بیمار پرسای لپاره دغه شان د حاجتمندو به دې مدد کولو یو سوال کوونکي ته چېرته انکار نه و کړی. ډېرو ماشومانو له تعلیم ورکړی و او تر ودونو پورې د هغوی ټول خرچې اوچتولې. ځینو ماشومانو جنکو خو ما ته هم لیکلي دي چې کورونو کې به هم د دوی یوې د لوڼو په شان د هغې پاللې دي او بیا هغې د هغوی ودونه هم کړي دي. د مریضانو فیسونه به هم دوی معاف که. ډېرو خلکو دې باره کې لیکلي دي بلکې د خپل له طرفه به ورله داروګان واخیستو پیسې به هم ورله ورکړې. خلفا سره د دوی ډېر ژور تعلق و. یو خو دا چې خپلولي هم وه اوسه پورې چې څومره خلفا راغلي دي هغې سره د دوی د ادب او د احترام ډېر زیات تعلق و او ماشومانو ته به هم دا ویلو په خپله هم پرې عمل کولو. حضور فرمایي چې ما نه ډېر مشر و 6 کاله خو همیشه د خلافت نه پس ما د دې کې ادب او احترام لیدلی دی. بلکې هغې نه مخکې هم چې کله زه ناظره وم حضور فرمایي نو ډېر د ادب او د احترام به د دوی رویه وه. د حضرت خلیفة المسیح رابع د اهلیې چې کوم آخري بیماري وه نو لیکي د دې اهلیه چې د حضرت خلیفة المسیح رابع فون راغلی و چې ډاکټر مبشر فوري ته راولېږئ. نو د شپې هغوی دا پیغام چې واورېده نو ووته بیا تر وفاته پورې ملته موجود و. حضرت خلیفة المسیح رابع د حضرت آصفه بیګم صاحبې په وفات فرمایلی و چې مبشر چې کله لفټ سره جوخت ما غسوله راغلو نو ما چې هغه ولیدو نو زه پوه شوم چې زما اهلیه وفات شوې ده ځکه چې زه خبر وم چې که د هغې صرف طبیعت خراب وی نو مبشر به هغې چېرې یوازې نه وه پرېښی. د حضرت خلیفة المسیح رابع په بیمارۍ کې هم هغوی د هغې علاج لپاره انګلستان ته تله راتله. حضرت خلیفة المسیح رابع هم په یو ځای کې د خپلې بیمارۍ دوران د دې د خدماتو ذکر فرمایلی دی. د دې اهلیه لیکي چې یو ځل د دې څه غلط شکایت هم شوی و او د هغې د تحقیقاتو لپاره یوه کمیټې هم جوړه شوې وه نو هغه وخت هم هغوی د وخت د خلیفه او د نظام احترام کړی و او یو هم نامناسبه خبره او رویه نه وه ښودلې او بیا کمیټې هغه ټول تحقیق کړی و او هغوی د هغه معاملې نه برې ګرځولي وو. د دې زوی لیکلي دي چې چینیاوټو د خواوشا علاقه کې ځینې مخالفان وو چې هغوی به پټه کور ته راتله زموږ علاج به یې کولو او ډېر غیر احمدیان هم د دې مریضان وو. حضور فرمایي زه هم خبر یم د علاقې بې شمېره خلکو علاج هغوی کړی و او د دې په وجه ډېر تعارف شوی و د ربوی مو د هسپتال هم په علاقه کې. حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپلې آخري بیمارۍ کې د دارو خوړو لپاره چې کم چمچ په چې هغوی استعمالولو نو حضرت اما جان رضی الله تعالی عنها هغه وړوکی شان چمچ و هغه حضرت ناصر له ورکړی او دا یې ورته ویلي و چې کوم زوی چې د ډاکټر شي نو هغې له به ورکړي. نو هغه چمچ د هغې د دې والد صاحب مرزا منور احمد صاحب ته میلاو شوی و او بیا د هغې نه پس هغه چمچ دوی سره و او ځینې وخت به د برکت له خاطر هغوی به مریضانو له ډاکټر مرزا مبشر احمد صاحب به خپلو مریضانو له به دارو په هغې کې ورکول. د هغې افسوس لپاره راتلونکو کې د هرې طبقې خلک شامل وو او ډېر زیات ګڼ شمېر د هغو خلکو وو چې غریبانان دي او بار هغوی یې دغې خبرې اظهار کولو چې میاں صاحب زموږ محسن وو یا خو علاج د هغوی کړی یا به څه په بله طریقه یې د هغې خیال ساتلی و. د علاقې ډېر زمینداران دي د هغوی ښځې د هغوی خویندې علاج له به راتلې او زمیندارانو بیا د دغه خبرې اظهار کړی چې څنګه زموږ خیال دوی ساتلو او دا ټول چې غیر احمدیان وو دوی هم چې راغلي وو نجړلې چې زموږ د سر نه د پلار سیوری لرې شو. د هسپتال عمله چې کومه ده هغې حضور فرمایي ما ته دا لیکلي دي چې زموږ هسپتال یتیم شو او ټولو د ډېر تکلیف اظهار کړی دی د افسوس اظهار یې کړی دی. بهرحال هر چا سره دوی تعلق پوره کړی دی د غریبانو خیال ساتلی دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک چې د وفات شوي چې تعریف وکړي جنازه چې روانه یو وخت یې فرمایلو چې بیا جنت په واجب شي
چې د چا د کوم مړي چې دومره تعریف شوي وي نو په هغه باندې جنت واجب شي نو خدای پاک دی دوی د دې مزداق کړي. ډاکټر مرزا سلطان احمد صاحب وایي چې زما د علم مطابق په جومات کې دا وخت د ټولو نه زیات سروس کوونکي د ډاکټر چې کوم اعزاز دی هغه دوی ته ترلاسه دی. حضور فرمایي مخکې دا بیان کړو او دوی لیکي چې په کومه زمانه کې دوی کار شروع کړی و نو هغه زمانه کې یو مددګار کمپاوډر وغیره به نه و، پخپله به ور کلاولو بندول به و، مریضان به راوختل و، نور کارونه هم پخپله کول و، پخپله به چې کوم اپریشن تھیټر و هغه به د هغې هم ټول کار کول و، انستیزیا ورکوونکي به څوک نه و، پخپله به هغه کار هم کول و. بیا ورو دوی ټول سټاف له تربیت ورکړی و او بیا د هسپتال نامه لوی شوه او وایي چې د انفیکشن چې کوم تناسب دی د پرایویټ هسپتالونو نو هغه د په پرایویټ هسپتالونو کې د ټولو نه کم همدلته دی او ډېر داسې اکثر مریضان وو چې د کامیاب علاج نه پس په هسپتال نه تله. بهرحال هغوی دا لیدلی دي چې کومه د دوی رویه وه مریضانو سره چې کوم غیر احمدیان مریضانان دي او زه په ذاتي طور هم حضور فرمایي چې زه خبر یم چې ډېر عزت کوونکي وو. ډاکټر منیر مبشر صاحب چې سرکاري هسپتال کې ډاکټر دی دوی وایي چې ما دوی وایي چې د ډاکټر صاحب چې کوم طبي خدماتو د هغې یوه وسیع سلسله وه چې صرف دا نه چې په ربوه کې بلکې د خوا او شا چې کومې علاقې دي هغې پورې خوره وه. وی زما ټول ملازمت د ربوی په مضافاتو کې پاتې شوی دی او دی په سرکاري هسپتال کې به وو د ربوی چې کوم واړه هسپتالونه دي و چې تقریبا هر کلي او ښار کې ډېر خلک د هغې معتقدین وو او لکه څنګه چې ما د حضور فرمایي ما دا وی چې همدا وجه ده چې بې شمېره غیر احمدیان هم د دوی په وفات باندې افسوس له راغلي وو. ډاکټر نوري صاحب لیکي چې ربوی کې اوسېدونکي یو مشر دی چې مریض چې هغوی ډاکټر مبشر صاحب ته صرف په خپله کمره کې لګولی دی. ډاکټر نوري صاحب چې هغې سره ملاوېدلو تللي وو نو ډېر په تعریف او احترام هغه مریض ورته وایي چې ډاکټر مبشر اکثر زما کور ته راځي او زما د خیریت او د صحت تپوس کوي، خدای پاک د دې سلامت وساتي، د هغې د ژوند خبره ده. د هغوی د خصوصیاتو د خدماتو او د مریضانو د جذباتو دومره خطونه دي چې بیانول خو ممکن نه دي ما لپاره. د خلافت سره د وفا هم غیر معمولی تعلق لکه څنګه چې ما وویل خدای پاک د دې سره د بېانتها مغفرت او دریم سلوک وفرمایي او خپل نازولو په قرب کې د دې له ځای ورکړي. دریمه جنازه چې کومه ده غایبه دا دویمه جنازه ده د مکرمې سید احمد الباسط صاحبې ده چې سید محمود احمد صاحب د اسلام آباد اهلیه وه. په تېرو ورځو کې دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دا د ډاکټر سید عبدالستار شاه صاحب نوسی وه او د محترم سید عبدالرزاق شاه صاحب لور وه. د حضرت ام طاهر رضی الله عنها ورېره وه. د دې پلار چې کومه ړومبی د آیرلینډ احمدي ښځه وه نو عبدالرزاق شاه صاحب د هغې نامه مخکې کیتلین وه، حنیفه شاه بیا د هغې نامه ایښودله شوې وه، کیتلین اوبراین یې پخوانی نامه وه. نو هغې سره عبدالرزاق شاه صاحب واده کړی و او دا واده په کال 1945 کې په نیروبي کینیا کې شوی و. بیا د دې مور پاکستان ته راغله. پاکستان کې په سند کې دوی تعینات و شاه صاحب او د دوی ډېرې قربانۍ باوجود له دې چې د آیرلینډ و د دې مور په هغه وړوکي شنکلي کې دې ډېر په قربانۍ ګزاره کړې وه او د دې ماشومان هم انتهایي قربانۍ کوونکي وو چې پکې دې هم شامل دي. د دې یعنې د احمد الباسط صاحب او د دوی خاوند سید محمود شاه صاحب وایي چې د لمونځونو پابنده و او ډېر او په خاص طور د تهجد لمونځ به دوی ډېر په باقاعدګۍ کولو. د وړوکوالي راز د تهجد لمونځ به دوی خپل پلار سره کولو او د دیني شاعر پابند او دینداره ښځه وه. همیشه به د غریبانو او د نادارو امداد کولو، د پردې به ډېر په سختۍ پابندي کوله. موسیه وه. په غبزه پلب کې د خاوند نه علاوه یو لور او دوه زامن پرېښي دي. یو زوی د دوی سید بشیر احمد صاحب خو همدلته اوسېږي، یو زوی د دوی سید شاه احمد او لور د دوی په امریکې ده د مجیده ملک صاحبه. د دې لور مجیده ملک چې د ډاکټر امر ملک صاحب اهلیه ده د امریکې. هغې لیکي چې زموږ مور د هر چا خوښه او همیشه
یو سدابهر شخصیت هغوی لرلو او څوک هم چې دې سره ملاوېدو نو دوی به خوښېده. خلافت سره د زړه نه مینه لرونکي ډېر نفیس طبع سلیقه‌شار او د ښه اخلاق مالکه وه. د خپل د تکلیف به یې چیرې په جار اظهار نه کولو. غریب پروره او په صدقې او خیراتونو کې هم ډېره مخکې وه. د ماشومانو جنکو د ودونو لپاره به مدد کولو. د غریبانو په کورونو کې به راشن ورکولو. د یتیمانو د تعلیم خرچه به اوچتوله. غریبانو باندې به روټۍ خوروله. دا ده چې خپل وخت به د خدای پاک د بندګانو په مدد کې تېرولو، که د دعا په شکل کې وي یا د صدقې په شکل کې. زیاتره به د خدای خبرې کولې. د خدای پاک د نصرت خبرې کول د دوی خوښ وو. او ملګرتیا به هم داسې خلکو سره وه چې د خدای پاک سره به مینه لرله او د خدای پاک دوی سره یو خاص سلوک و. د دې دعاګانې به هم خدای پاک قبلولې. مخکې نه به یې خبره هم که او ډېرو خبرو کې سختې بیمارۍ کې دوی چېرته لمونځ نه و پرېښی. هر وخت به په ګډه نظر و چې لمونځ چېرته پاتې نه شي رانه. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. درجات دې ورته اوچت کړي او د دې ماشومانو ته هم د دې نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. د درېیمه جنازه چې کومه غایبه ده هغه د مکرم شریف احمد بندیشه صاحب ده چې د جومات صدر و په د پاکستان چک 261 RB ادوالي د فیصل آباد دیم تیر ورځو کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د دوی زوی رحمت الله بندیشه صاحب د سلسلې مربي دي. هغوی ویلي چې زموږ نیکه لا د 2-3 میاشتې و چې د دوی مور پلار ټول چې کوم جوخت خپلوان و هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې د طاعون په ورځو کې وفات شوي وو. نو هغه زموږ د نیکه د یو لرې خپلوانه وه لرې خپلوانو چې احمدي کورنۍ وه هغه. نو په هغه ورځو کې د دوی پرورش کړی وه. بیا وروستو د تحصیل بټاله یو قاضي د یو قاضي فیصلې مطابق یو زیات جوخت احمدي کورنۍ ولته د دوی پرورش شوی و. دغه شان دوی د سره راسې په احمدي ماحول کې لوی شوي وو او جماعت احمدیه کې شامل وو. نو کومو زیات 15 کالو پورې دوی په کلي کې د صدر جماعت پاتې شوي دي. بې شمېره خوبۍ دوی لرلې. یو درویش صفته انسان و. د عباداتو لویه درجه دوی لرله. د بېوسو او په خاص طور د خپلوانو مدد به دوی کوله. د جومات او خلافت سره به دوی ډېره مینه لرله. په غمځپلو کې 15 زامن او 3 لوڼه شاملې دي. د دوی یو زوی لکه څنګه چې ما وویل رحمت الله بندیشه صاحب نن سبا د سلسلې مبلغ دی او نن سبا په جامعه احمدیه جرمني کې د استاذ په طور خدمت توفیق ترلاسه کوي لګیا دي. او د خپل د کلي مخالفانه حالاتو په وجه دوی د پلار جنازې او تدفین کې په وخت شامل نه شو. خدای پاک د مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. درجات دې ورته اوچت کړي او ټولو بچو ته دې د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.